بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحدود. مناسبت د مخکې کتاب سره مخکې د جنایات او بیان او جنایت علی الغیر او دغه حکم بیان کو. دلته جنایت علی نفسه بیانې یو سړی زنا وکي وغیرہ. حد لغت کې منع ته ویل کېږي او هو المنع لغتا. بواب تحداد ویل کېږي خلق د دخول نه منع کوي. اصطلاح کی هو كل عقوبة مقدرة تستوفى حقا لله تعالی. هر هغه عقوبت ته ویل کېږي چې مقرر وي، مقرر سزا وي، دې سره ته تعزیر بار کېږي او د الله حق وي د هغې د وجې نه پوره کېږي. قصاص ته حد نه شو ویلی ځکه دا د بنده حق دی او تعزیر چې دی دې ته هم حد نه شو ویلی لعدم التقدیر فیه. دې کې څه خاص سزا نه ده مقرره. تعزیر بیان براله راځي. او به حد چې دی زموږ د احنافو په نسبت باندې دا زاجر دی وليس مطهرا عندنا. زموږ په نسبت باندې زاجر دی، مطهر نه دی، بل المطهر التوبه. مطهر پکې توبه د علامه شامی لیکلي شپږم جلد 3 صفحه کې. ابحاث د باب 12 دی. اول پکې ما يثبت به الزنا، زنا په څه معنی ثابت دي کې دغه بیان راته کوي. اول تعریف د زنا کو. زنا چاته وي؟ اما الزنا فهو اسم للوطء الحرامي. دا نوم دی د حرام وتی فی قبل المرأة الحیه، د ښځې په مخکنۍ شرمګاه کې. نو دا قیدونه به تاسو ذهن کې ږدئ. فهو اسم للوطء، د وطي نوم دی یو، او حرام وطي به دوه نکاح والا اعتبار کېږي. او فی قبل المرأة د ښځې په مخ کې شرمګاه کې وي، فرج کې. الحیه ژوندۍ ښځه مړې سره که څوک وکړي نو هغې ته به د حد والا زنا نه وایو چې حد پې جاري شي. فی حالت الاختیار به پنځم قید. اقرار په صورت کې په زانی زانیه باندې حد نه جاری کېږي. فی دار العدل، دارالاسلام به دارالامان، دارالحرب او دارالبغی به نه وي. شپږم شو ممن التزم احکام الاسلامی، هغه چا باندې به حد جاری کېږي چې زنا یې کړي او ځان باندې احکام اسلام لازم کړي، لکه ذمیم شو، مسلمان شو، مستامن پکې نه دی. العاری عن حقیقت الملک، حقیقت ملکم نوی، وینځې نه وي. وان شبته د زوی غم نه وي. وان حق الملکم پکې نه وي، چا سره شریکم نه وي. وان حقیقت النکاح هم خالی وي، شبهه نکاح هم نه وي، شبهه اشتباه هم نه وي. فی موضع الاشتباه فی الملک والنکاح جميعا، نه په ملک اشتباه وي او نه په نکاح کې وي. بدایي کې تعریف کړل 178 نمبر صفحه کې، جلد نمبر 9. دغه وجه نه غیر فطری لار باندې شاته یعنی دوبر باندې وتی وشي نو به حد نه جاری کیږي. زانی کچری معصوم یا مجنون وي. همدغه شان یو سړی د مړي یا د جانور سره بدفعلی وکي، د مړي ښځې سره. اقرار په صورت کې وي، دارالحرب کې، دارالبغی کې حربي مستامین وي، نو په دې باندې حد نه جاری کېږي. حجي اول ما يثبت به الزنا، زنا پس ثابتېږي. نو د زنا د ثبوت د پاره دوه دلایل دي، یو شهادت دی او یو اقرار دی. دغه بیان راته کوي. الزنا يثبت بالبينه والاقرار. مثبت اول بینه دغه د خپل نصاب دی. نو بینه طریقه بداوی. څلور کسان به گواهی ورکوي په سړي باندې او په ښځه باندې د زنا چې دیو زنا کړې ده. کم از کم څلور کسان به. فالبینة ان تشهد 4 من الشهود على رجل او امرأة بالزنا فاستشهدوا عليهن 4 منكم ثم لم يأتوا ب4 شهداء. نبی علیہ الصلوۃ والسلام قذف امرأته ولا تولئت ب4 يشهدون على صدق مقالتك.
کجی گواهانو نه بقاضي 15 تپوس کوي فسألهم الامام عن الزنا ما هو درته وی زنا څه ته ویل کیږي د زنا چې چپکړی را چپکړی یا یو لاس کی اکار مار کړی د دې تم زنا وای زمون خلک یار څه ته وای نو د خزي کوم فرج د شرمګاه د مخې سیټ والا د دین علاوه چې په کم ځای کې کړي به زنا نه ده تعذير وی هغه بیان برستراشي خودم را ده چې حد بنه جاری کیږي د زنا د پر دومره ګڼ شرایط دي دومره وګ تعریف به کوم چې موږ وکړلو چې شریع حکومت زنا باندې حد جاری کړي ډیر کم کوز به جاری کیږي تاسو خپل سوچ وکړئ اول به د زنا تپوس کوي ما هو دویم تپوس به کوي والکیف وکیف هو زنا څنګه شوی و رضا باندې و که په اقرا باندې و دریم تپوس به کوي و اين زنا کوم ځای کې شوی و اول تپوس د ماهیت تپوس به کوي کې دې شي گواهانو غیر زنا ته زنا ویلي دویم تپوس به د کیفیت کوي کې دې شي اقرا صورت وی او دریم ته پوس وای نه زنا دي کم مکان کې کړي کې شي دار البغي کې دار الحرب کې کړي او متا زنا د زنا مودي ته پوس بګي کلیش کړي دا رسو بیان روان دي ک گواهان توزر نوي او زنا ولا گواهی لیټ کې نو به گواهی نه قبليږي دا غیر روان تقادم الزمان پکې اثر کوي او متا زنا وبمن زنا د چا سره کړي دا کې شي ونی سره کړي ماشوم سره کړي ای خپل خزي وینځي ډیر سړي دغه شان سړي د لیونی مشوم سره کړي او به من زنا لاندې لیکلي ما هو احتراز عن الغلط في الماهيه وكيف هو احتراز عن الغلط في الكيفيه وأين زنا احترازا عنه في المكان ومتى زنا احترازا عنه في الزمان وبمن زنا احترازا عنه في المفعول به كذا في العنايه كذا تبوسن بتوكي فإذا بينوا ذلك کله چې دیو بیان وکړو وقالو او ویل گواهان بداسه گواہی ورکړي چې موږ داسې په زنا لیدل او لکه څنګه چې سلای په مجړومه کو د څه وته وي د سلای ولا کوم د رنجو ولا کوم شي وته نه جوړومه څوک رجلومه وي څوک موږ ته نه جوړومه وایو څه وته وي مال نه جوړومه سلای چې څنګه ریږي وردن کیږي داسې موږ لیدلو د سړي شرمګاه د خدي په شرمګاه کې دا نشوي وو فإذا بينوا ذلك وقالوا رأيناه وطئها في فرجها كالميل في المكحلة لکه څنګه چې نجلوم سلای په نجلوم کې یا قلم په دوات کې یا پړې سړی کوي کې کته کې دا اصل کې شیشي په خبرې نو وسال القاضي عنهم ببدي قاضي د دیونه تپوس کوي د دې مبارکي تعدیل بګیدا سلوګو ګوري د گواهانو متعلق به تعدیل کې دوه قسمه دا به موږ ان شاء الله کتاب الدعوه کې امر شي به خاص کر من القضات کې فی السر والعلانیه دواړه به کوي سر دا چې عادل خلق ته به د گواهانو نمونه د پلار نمونه د غو د قبيله یعنی خبر معرف کی ورته او به لګي کاغذ کې هغه تبدیر پر لګي چې لکه د گواهان عادلان دي کنه دي نو کشر عادلانو لاندې به ویلي کی چې بالکل عدل جائز الشهادت دي او کشر غیر عادلانو نه یا خو به اسم نه لیکي او یا به الله يعلم لیکي تهمت به بنور نه لګي دا سر باندې تعدیل کولی بل علانیه ادا چې عادل ته بغوا ودري لکه دا غوا صحیح ده کنه دي أي يجمع بين العدل والشاهد فيقول العدل هذا هو الذي عدلته بس دا سره سید دما تعدیل کړي ټیک دي وګورئ وسال القاضي عنهم فعدلوا في السر والعلانيه حكم بشهادتهم دين بس با فیصله وکړي دی په گواهی باندې او زنا به ثابت شي به د شهادت زنا د بار شرایط دي تاسو ته متوجه شي شهادت زنا د بار دا گواهان بټول سړی وي ځکه په حدود کې د خزو گواهی نه قبليږي دویم بلا واسطه گواهان به دي کې شهادت له شهادت هم نه قبليږي موږ شهادت له شهادت کې ور خیر وایو
چې دا اله کار ورکوي چې کوم شی شبهات سره نه ساقطېږي دا خو ساقطېږي حدود او قصاص کم از کم 4 سړي وي قرآن کې بیان راغلی مخکې مو ویل 4 نمبر شرط دا دی چې 4 وړه به په یو مجلس کې ګواهي ورکوي داسې نه چې یو نن رالی بل سبا را روان دی بل سبا داسې نه کېږي یو مجلس کې به ټول ګواهي ورکوي 5 گواہی کې تقادم نه راغلی تقادم مسله کوم وخت پکې نه تیر شوی ډایرکټ به راځي گواہی به ورکوي 6 نمبر په شهادت کې به تفصیل وي یعنی گواه چې دی دا به د زنا پوره کیفیت بیانوي لکه څنګه چې وختي ویلو هم مشهود علیه به داسې کس وي چې به زنا قادر وي یو سړي شی کټ دی او بل کوئی زنا یې کړی دی هدایي کې وي بیا ګواهي نه قبلېږي وایي دغه شی شته دی نو څنګه زنا کړی ده اتم مشهود علیه چې دا به په زنا باندې قادر وي عینین چې دی بیخي کار دی نه کېږي هغه باره کې څوک وایي د زنا کړی ده دی بوډا سړی دی بیخي کار دی نه کېږي اچھا جی اتم نمبر داسې دی مشهود علیه چې دی په خپله دفاع باندې قادر وي نو ګونګ په باره کې که څوک وایي د زنا کړې ده چونکې هغه خپله دفاع نشي کولی نو په ګونګ به حد نه جاري کېږي 9 نمبر ټول ګواهان به په یو وخت کې په یو زمانه کې او د یو زنا متعلق گواهی ورکوي داسې نه چې دوه یو ځای کې لیدلې او بیا نور دوه بل ځای کې لیدلې او 10 قاضي به د ټولو ګواهانو نه د زنا تعریف غواړي لکه څنګه چې مخکې مونږ ویل ما هو وکیف هو واین زنا ومتى زنا وبمن زنا دا بدایي کې لیکلي دا شرایط ته بوسونه به کوي دا شرایط پکې ضروري دي الا به قبليږي المثبت الثاني الاقرار زنا کې دویم شی چې زنا ثابتي اقرار ده نو صاحب د قدرت فرمایي اقرار دار چې یو بالغ عاقل سړی علی نفسه بالزنا په خپل نفس باندې د زنا اقرار وکي او 4 پیری وکي او په 4 مجالسو کې وکي من مجالس المقر دا مقر په مجالسو کې ما 4 مجالس چې دا د مقر وي څه مطلب لغوک شی ته هدايه کې لیکلي دي 4 مجالس دا چې قاضي په ځای نه استي خیر ده خود مقر مجلس په بدلیږي طریقه به دی یو برابر شي چې ما زنا کړي قاضي به واپس کلال شه چې کله د قاضي د نظر نه پناه شي دوباره به راشي وسبل مجلس شو همدغه شان 4 بیره به درې بیره یو بیره به واپس کی به واپس کی به واپس کی به 4 بیره چې کله گواہی ورکړه اقرار وکړو بل به په حد حکم لګي اقرار د برم شرایط دي دا مقر به بالغ وي او دا اقرار به بجب معنی کړی لیکلو میکلو نه او اقرار به 4 پیری کړی دریم شرط او اقرار به په مختلفو مجالسو کې کړی یعنی د مقر مجلس په بدلیږي 4 او 4 پیری به اقرار د قاضي مخامخ کړی بار څوک خلق ورال دی غو ته ما زینا کړی په دې کار نه کیږي او 8 حواس به درس وي د په وخت د اقرار کې 9 نمبر مقر به د زنا قابل وي که زنا نشي کولای نو به اقرار له اعتبار نه وي او د چا 8 نمبر د چا په باره کې وي چې زنا مې ور سره کړی دا هغه به ګونګا وغیرہ نه وي او یو بل شرط هم دی د چا په باره کې چې وي ما ور سره زنا کړی دا هغه به انکار نه کوي اگر حکم شریعت دا اجازت قاضي ته نه ورکوي چا سره چې زنا شوې ده څوک چې دی هغه لور شي هغه نه د پوسونه وکي خو که هغه باقاعده انکار وکړي چې ما زنا نه د کړی سي وي نو په دغه صورت کې به د دې مقر نه هم حد ختم شي ابل خلا پرېده وګورئ والاقرار ان يقر البالغ العاقل على نفسه بالزنا 4 مرات في 4 مجالس من مجالس المقر كلما قر هر کله چې خبرم کړي وا اقرار کوي رده القاضي قاضي برد کی ذالک اسب دي بل څه چل بدی کړي اسی چلو به مو به بدی کړي
حتی اقر رده حتی یتوارا منه، تر دې چې د قاضي نه پټ شي واوړي. وينبغي للقاضي ان يزجره على الاقرار، قاضي له پکار ده چې زجر ته ورکړي، پرېږده مړه لیونی دې ځان نه جوړ کړی دی، اوس ګواهان ورکړي اقرارونه کوي په زنا باندې. بهرحال فاذا تم اقرار 4 مرات، کله چې 4 پېرې اقرار وکړو، اوس به د ده نه هم قاضي تپوس کوي څنګه چې د ګواهانو نه کولو. 4 تپوسه به کوي، مخکې 15 دلته 4 دي. عن الزنا، هلکه دا راته وویل زنا څه شی دی؟ د زنا چې بل ځای کې وتې کړي او وایي ما زنا کړې ده. ما هو وکیف هو، څنګه دې کړي؟ په رضا دې کړي که چا در باندې په زور کړي؟ وایي زنا دارالاسلام کې دې کړي که نه دارالبغي دارالحرب کې دې کړي؟ وبمن زنا، د چا سره دې کړې ده؟ لیونی ماشومې سره نه یې کړي. متا زنا یې ذکر نه کړه، کله دې کړی؟ نو دا مسله ده مولوي صاحب، که ګواهان د زنا په ګواهۍ کې لیډ شي نو بیا خو به حد ساقطېږي. خو که مقر د 1 کال 2 کاله مخکینو زنا ګواهي ورکوي، اقرار کوي که نه، هم حد به پې جاري کېږي. نو وی الاصل ان تقادم الزمان يمنع قبول الشهادة الى الاقرار، تقادم زمانہ قبول شهادت لرمانه ده، اقرار لرمانه ده، اصول هدایه کی دی. خجیدہ ثابت شولا نو مثبتی زنا شهادتو کو اقرارو، نو فاذا بین ذلك لازم والحد، حد بلازم شي. دویم نمبر حد زنا، نسوک چې زنا وي کې به 2 قسمه، یو محسن وي یو غیر محسن وي. لکه غیر محسن وي الزانیة والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلد به وي، او که چېرې محسن وي نو به رجم کېږي. بیان را روان دی. نو الف رجم المحسن، د محسن تعریف هم را روان دی. فإن كان الزاني محسنا، 5 مسلې ورسره ذکر کوي. اوله مسله رجمه بالحجارة حتى يموت، پکاونو به ولي تر دې چې مړ شي. کیفیت به څه وي؟ یو فضا ته به وباسي کلاو میدان ته، او که چېرې ګواهانو ګواهي ورکړي زنا یې کړې ده، اول به ګواهانو ته وایي راشئ تاسو اول کاڼې ولئ، او د هغې نه بس به امام ولي، بیا به خلکو ته ووسي تاسو ولئ. يخرجه إلى الأرض فضاء تبتدي الشهود برجمه ثم الإمام ثم الناس. شهود تبولي ويولي كده شي شهود جدي فربما استعظم القتل، قتل لوی وګڼي وسورکی کمړه دې گواهی نه انکار کو 80 کوړي به وال شو، بس خیر دی پریدي. نو کوشش بل دې خبره قاضي کوي چې بس په طریقه باندې د حد ساقط شي، چې څه شوبه پیدا شي. دویم به امام تویتی ولا نو فربما يرى في الشهاده ما يجب در الحد، کله شي د سيتي ویني چې هغه سره حد لري شنو امام توي وسیته ولا. یو اهم مسله د ذهن کې ور سره کېنه وای مفتی محمود رحمه الله نه چاته پوس کړو چې تاسو په کانو ولې یو کانه او بل کانه او بل کانه او خلک هم به جمع کړي، دومره تکلیف ورکوي، خو په تورته سر کټ کوي، چرته بکراشن کو پولي نشه کوي، مړی کوي، دومره سخت سزا ولې ورکوي؟ شریعت دومره سخت سزا ولې مقرر کړی ده؟ انتهایی عجیب جواب یې ورته ورکړی. نو مسله دا ده ګوره چې قاضي فیصله کړي چې وی ولې یا یې نه کړي، به هر صورت که ګواهانو رجوع کړله حد ختمیږي. دویم که یو سړی اقرار وکړي چې ما زنا کړې ده، که د قاضي د فیصلې نه چې وی ولې مخکې وایي چې دروغ مې ویلي هم حد ختم. قاضي فیصله وکړله چې وی ولې به ویل چې دروغ مې ویلي به هم حد ختم. کاڼي شتل شروع شو او आवाज یې وکړو چې دروغ مې ویلي به هم حد ختم. حتی دلالتن انکار راشي کنه به هم حد ختم. څنګه سړی منډه کې بس هم حد ختمیږي. دا خبرې خو ذهن کې پرېوتې، اوس جواب ته راشي. جواب یې ورکړی دی. ګوره شریعت کوشش ته دی کوي چې حد ختم کړي. په کلاشنکوف کې کولی که نه
نو حد ختمیږي نه خو مړ دی قصه دی ولا ختمه کړه په تور ولا سر کټ کې او دلته خوشل احتمالات دي د حد ختمېدو مثلا اقرار دی نو کې دی شي خبر او تګران اخکار شي واپس انکار وکي رجوع وکي کې دی شي او کانه نیم ولې کې به وای چې بسل کر رجوع کو مخامخای کوي خو کېدو ته څوټینګ دی شي کې دی شي منډه کې چې منډه کله ختميږي او گواهانو ته وایي گواهی په صورت کې ولې تاسو لې کې دی شي غیر پریدي نو کې دی شي احتمالات د سقوط حد د انتهازي دی او کلاشنکو بیا تر مرکی انشتره نو کوم یو ولا شو د شریعت ولا کومه طریقه ده دي کې مقصود حاصلې کی کنه مقصود څوک دی هغه سقوط حد دی برحال يخرجه الى ارض فارغه واسعه یو کله او زمکه ته وباسي او ابتداء بشهود درجم کوي به امام کوي به خلم کوي نو درېمه مسله او رفعین امتناع الشهود من الابتداء سقط الحد شهود انکار خلا پریدا شهود ویل کاولی من ولونه ام حد ختمیږي قاضي به جبر نشي کولای در کولای نه بس چې مونږ ول نه ولو بس راځي حد پریدي تاسو له وسه سیاسي کوړې درکو کچري به کې خاص کر چا انکار وکړو فإن امتنع الشهود من الابتداء سقط الحد وإن كان الزاني مقرا او کچري زاني مقر ابتدأ الامام ثم الناس نبي عليه الصلاه والسلام غامديه اول کانی مانی اشتلی و به تاسیولي واتقوا الوجه ويغسل بنظم مساله دا غسل ورته ورکول کیږي زګه دا قتل بحق دیخه ويكفن كفن بمتور کول کیږي او جنازي مونږ بم کیږي نبی رسول الله په غامدي مانی مونږ کړو صحابه کې دوه قسمه واقعات شویو سلیم زنا شوی او خزینم شوی و به سوال الله پیدا کیږي صحابه څنګه زنا کړي و صحابه نبی له سلام په مجلس کې وداغه مطلب دا چې داغه اثرات پیونه به زنا څنګه شوی و علماء ډېر مزیدار جواب دی کوم کړي دی ګوره صحابه چې الله پاک د دین د لپاره قربانول او ځینې احکامات داسې دي چې هغه صرف په ویلو کار نه کېدلو پریکټیکلی غوښتلو او پریکټیکل لپاره صحابه الله مقرر کړل چې تاسو قربانو زنا یې په وکړه توبه ویستله شهادت نه راغله اقرار یې باقاعده کړي دواړو او دومره لوی اقرار یې کړی سړی د حدیث وایي سړی طبیعت خرابېږي کله حضرت معیز وی او کله امرأة الغامدی وی نو خپل راغلی چې زنا مې کړې ده واپس کړې ده مخې ته اړولې به وی چې پاک مې که زنا مې کړې دا نبی الله دې لپاره پیدا کړی چې دا لوی حکم دی او دیو باندې پریکټیکل کو او دیو ته قربانو ذکر دې اهل له منګو تاسو په شان خلک ته نم قربانول دا الله پاک د دومره خو چې د خپل احکام او د اجرا لپاره قربان کړ خري ويغسل ويكفن ويصلى عليه با جلد غير المحسن کہ وصله محسن نو هغه بسو کوړي وهل کیږي وإن لم يكن محسنا وكان حرا حر کې رزق ولګول ورسره مسله روانه ده د غلام به 50 کوړي دي فحده 100 جلدة يأمر الامام بضربه بصوت لا ثمرة له بدسي کوړي به وحید سي لخت باندې چغي کېغه خندان منډان نه هم د غشان یو غټه لختي ورسره نور یې خو دي خو لختي تلی داسې بم نه بالکل به صفا کی څنګه مانګي بتی کټ کی ضربا متوسط ضرب سره به وي ذکر حد چره اصول هدايه کې دي ان الحد زاجر لا متلف هدايه کې دي حد دا خو زاجر دی څه مطلب نه لري چې څوک به هلاک کی ينزوانه ثيابه هدايه کې به دم لیکلي دي چې وګد بینه وي به د غدري تشریحات کړي د سینتسي بینه وي چې نری چوکه بني چې مړی نه د دې کس نه د سرتاو شي د بینه وي او به د بیان رسول روانم دي سملې به نه چې د بوګدو مانی وي او دریم دا چې د چې لخت بنو ور کوي چې لخت ور کوي به د لخت شاته راکږي او ډیر زی بدن باندې د بدن ډیر زی راګیر شي د سیمم نه کوي
لاس به څومره اوچتوي چې دومره به لاس اوچتوي دا تخر کې ښکاره نه شي. نو تاسو د زانیې د وهلو د قصه باندې سم ورسئ دا څه به اندازه ولګي دا نه خاص سزا نه ده صرف او صرف دومره ده چې خلکو دا یعنې د هغه بېزتي غونته کې وشي بیا دپاره څوک دا کار نه کوي. ګنه نه خو کېږي یو ځای به ولنه بیا ګوره ينزو عنه ثيابه کپړې به تې وباسو ځکه کپړې اچولي بیا خو ته درد بیخي رسي نه البته پرتوک به دې نه وباسي. ويفرق الضرب على اعضائه تفریقه د ضرب په اعضاء باندې کېږي یو ځای کوله بار بار ووایي داسې نه چې هلاک شي. سر به ولنه وایي دا د طرفین قول دی وهو قول الطرفین وهو المفتى به القول الراجح کې دي. لا يضرب رأسه سر به ولنه وایي مخ به هم ولنه وایي ووجهه وفرجه شرمګاه به هم ولنه وایي لأن الفرج مقتل فرج نه خو سړی مري او رأس چې د مجمع د حواسو ده او وجه چې دا خو ډېر تعظیمي ده دا به نه وایي. دویمه مسله که چېرې غلامو نو بیا به 50 کوړی وایي. درېم عنوان رجوع المقر مقبول که زنا کې مقر اقرار کوونکی سړی رجوع کوي رجوع قبوله ده. دو مسئلے بیان دی عنوان کی فإن رجع المقر عن اقراره قبل اقامة الحد عليه او في وسطه قبل رجوعه بهر صورت با قبول بی وخلی سبیلو لا رب پری خود لشی خپل کار کوا او که امام تا مناسب اخکار کدل زجرن اغا تعزیر ورکولی شي ستل اقرارونه کې. ويستحب للامام امام لمستحب دا چې مقر ته وي ورکه که رجوع وکاله کا زنا اقرار دې کړي وسر باندې حج جاری کیږي مشکل کار دی رجوع وکړو دا به ته وي واقعا تلقین به ورکړي. ويقول له داس به ته وي لعلك لمست وقبلت ها خطا شو مکا رجوع وک بدی د رجوع تسریح نه کوي بلکې دلالتن کله شي تاسو لا سور سره لګوي اسې خپل کړي نو کاغه یو جده سیمې کړي دي نو به وضاحت ختم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما استغفر لعلك قبلت وغمست ونذرت قال لا يا رسول الله انكتها ولا يكني انكت حرام زنا می کړی دا ډېر مشکل حدیث دی قدم تاسو ذهن کی وی د ازمایز نو کوم واقعیا ده او د امراه الغامدی والا. څلورم نمبر کیفیت د اقامت حد اوس به حد څنګه قائمو نو والرجل والمرأة في ذلك سواء دول برابر دي سو کوڑی یا د رجم مسله ده. لکشن فرق دی غدا چی غیر ان المرأة لا تنزع عنه ثيابها الا الفرو والحشوه د خزینه به کپړی نه استل کیږي هغه بدن عورت ده او د سړی نه به کمیس ویستل شي نوم نه ګټنو پوری کپړه به تپریدي او خزی به ټولې کپړی وي البته فرو به وباسو د سرمنې کم کوټ موټه چولې حشو به وباسو در مالوچونو ډکم کوټونه چې دا به لري کو. وإن حفر لها في الرجم اجازه کچری سکند شان ولو باسی برجم کی خزلا دم جائز ده. او تضرب جالستن ک کوړی ور کوي پناست معنی وای کدا ول استر ده. برحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام غامیدی لا ترصدین پوری کند استلیوا والحفر لها احسن لانه استر لها ويحفر لها الى الصدر ولا يحفر للرجل لكن نبی علیہ السلام حضرت معیز تبارا کند نه وستلی. پنځم نمبر عنوان ولایت د اقامت د حدود به څوک قائمي به حدود صرف او صرف حکومت قائمه ولې شي حکومت د بارکم قاضي حکومت د طرفه کم قاضي مقرر یغه مقرر نافذ ولې شي د عام خلکو بلاس کی د حدود حق نشته چې جاری کی حتی مولای بخپل غلام باندې نشي جاری کوله. ولا يقيم المولى الحد على عبده وعمته الا باذن الامام ها کہ امام متویل جلال سے بخپل غلام جاری کے بیٹھک دا. اربعه الى الولات سلور شین بوالین کی جمعہ دا او فی نبر دراش حدود دی و صدقات دی او تعزیر هم خلق مرکول شي مولای خپل زی ته غلام ته ورکول شي. کجی شپږم دغه شن دیت کوم مسله مخکې موږ د 13 شول دیات والا دام چې کله شری قانون وي
نو بیا به د دیاتو والا هغه حکم جاری کیږي. او که شرعي قانون نه وي بس بیا د قاتل مقتول خپل منځ کې صلح کوي، دیت نه به اړه یې نه کړ څومره کول، او په قتل عامت کې به هر څومره کولی شي، دیت نه مړولی شي. لکه نن سبا زموږ په ځای کې دغه د ګاړو والو والا فیصله شوې د دومره پیسې به تیلو، دا به طور صلح وي. که چېرې به طور دیت حد شي نو قصاص شي نه شي کولی به، عامو خلکو ته دا حق نشته. شپږمه مسله رجوع د شهادت ده، چې کله ګواهان د شهادت نه رجوع کی یا د هغو عادت کم شي. نو دې عنوان کې راته درې مسلې بیانوي. اوله وإن رجع أحد الشهود بعد الحكم قبل الرجم ضرب الحد. کچری فیصله لا قاضی نه کړي. اچھا جی اول خدا صورت ده کچری په گواهانو کې یو گواه رجوع وکي، قاضی فیصله کړي وي باقاعده، البته رجم نوی جاری شوی، نو بس به حکم داري ضرب الحد، دا ټول گواهان به حد قذف وهلی شي 80 کوړي، او رجم به د مشهود علیه نه ساقط شي. والذین يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. دیمه مسله دا ده که باقاعده رجم وشو، سړی غریب مړ شو او به پکې یو سړي رجوع وکړل چې ما دروغ ویلي اوسې زنا یې نه وکړې، نو چا چې رجوع کړې ده صرف په هغه باندې به حد جاری کېږي، حد قذف باقي درې واړو باندې نه وي. تاسو پوهېږئ ولې قاضي چې کله فیصله وکړله مخکې صورت او دې صورت کې فرق څه دی؟ د طرفینو مسلک دی د شیخینو، چې مخکې صورت او دې صورت کې فرق دی. مخکې صورت دا و چې لا حد نه جاری شوی، نافذ شوی لا نه وي، او به یو ګواه رجوع کې تاسو غوږ کېږدئ دې خبرې ته، نو به یې ویل چې ټول به حد کېږي که نه ټول، او که چېرې باقاعده حد نافذ هم شي جاری شي هغې نه پس یو رجوع وکړي، نو څوک چې رجوع وکړي هغه به صرف حد کېږي حد قذف سره. فرق یې دا دی چې نفاذ چې دی دا هم د قضا نه دی، دا صغرا کوي. نفاذ یعنی قضا هله تام کېږي چې باقاعده نافذ هم شي، او چې کله قضا نافذ شي نو الاجتهاد لا ينقض بمثله، قاضي فیصله خو ماتولی نه شي که نه، بس به فیصله راله به که د هغې نه پس څوک رجوع کوي د نورو په ګواهۍ باندې، چونکې باقاعده قضا قاضي فیصله هم کړې ده او رجوع هم هغو نه ده کړې، نو هغو باندې به څه حد من نه شي جاري کولی. او کله چې قاضي فیصله وکړي حد نه جاري شوی نه قضا لا نه ده تام. اوس که یو ګواه رجوع وکړي نو اوس هغه الاجتهاد لا ينقض بمثله فن نمبر ماده نه شي چلولی، لا اجتهاد قضاوت لا نه دی شوی، داسې به وګڼئ لکه چې لا د سره شوی نه دی، او یو پکې رجوع وکړه، لهذا ټول باندې به حد جاري کېږي. او همدغه شان کله چې قاضي لا فیصله هم نه کړي او رولې لا نه، او دې کې یو ګواه رجوع وکړي بیا به هم په ټولو جاري کېږي. کله قاضي په فیصلې باندې نافذه شوې لا نه ده چې د دې ګواهي کلکه شي. در طرفین قول لهذا قولهما، امام محمد رحمه الله په دې دویمه مسله کې وایي، اوله مسله کې يحد الراجع وحده لأن الشهادة قد صحت بحكم الحاكم. قاضي چې فیصله وکړه بس گواہی دا ټیک شوله، اگر کله نافذه شوې نه ده وتأكدت بالقضاء فلا ينفسخ إلا في حق الراجع، ولهما وي أن الإمضاء من القضاء، دا قاعده وا امضاء چې ده دا قضا نه ده، هدايه کې دغه شان دي. فصار كما إذا رجع واحد قبل القضاء چې یو رجوع کی. کچې درېمه مسله کچېرې د څلورو نه د ګواهانو تعداد کم شو نو به په مشهود علیه باندې حد نه جاری کېږي. چا چې ګواهي ورکړي درې دي او که دوه دي او که یو دی، په دې باندې به حد قذف جاری کېږي. اوم نمبر الصفات السبعه لإحسان الرجم. مولوي صاحب یو سړی محسن کله جوړیږي چې هغه به 100 کوړې نه پکانو به ایسټل کېږي. د محسن تعریف راته کوي نو ورته ګورئ ښه، په دې کې تقریبا واته قیودات لګئی.
واحسان الرجم ان يكون حرا. احسان د رجم بیانې ګورې محسن مختلف کېدلی شي. موږ د رجم په باب کې یادو، یعنی د رجم په باب کې څوک محسن دی چې رجم کیږي به، څوک نه دی چې تشبهت کیږي، هغه بیان کوي. نو حر سړی چې زنا وکړي رجم کیږي به، غلام که زنا وکړي رجم پکې نشته. بالغ چې زنا وکړي رجم کیږي به، دویم قید نابالغ که زنا وکړي رجم کیږي به نه. عاقل که زنا وکړي رجم کیږي به، لیونی که وکړي نه به رجم کیږي، ماتوهی که وکړي نه به رجم کیږي. مسلمان که زنا وکړي رجم کیږي، کافر د پاره دا حکم نه دی. څلور شو کنه، اره شهادت شرعی تو څلور واړه. پنځم نمبر قد تزوج امرأة نکاحا، یوې ښځې سره به نکاح کړي، واده به هم کړی. موږ خو صرف او صرف واده ته احسان وایو. شادي شده موږ د محسن لپاره کوم لفظ استعمالو؟ شادي شده به، حالانکه دا پکې یو قید دی خالی. نو نکاح به کړی وي، نه که نکاح نه کړی او زنا وکړي، اگر که اور بالغ عاقل مسلمان دی به هم رجم نه وي. او به نکاح لپاره صحیحا نکاح صحیح به وي. که نکاح فاسده وه، ګواهان یو یا نو ګواهان پکې نو نکاح کړی وه، څه د وجې نه نکاح فاسده شوې وه، نو په دغه صورت کې به به 100 کوړي وي، رجم به نه وي. شپږ شرایط شو. هم په دې نکاح کې دخول هم کړی باقاعده، که حرم و بالغم و عاقل و مسلمان و نکاح هم کړی و، صحیح هم کړی و، خو لا دخول تر اوسه نه و کړی، او به زنا ته وشوله، بیا به هم رجم به نه وي، حد به 100 کوړي جلد به. او صرف په خلوت کار نه کېږي. دلته د سړي حشپه د ښځې شرمګاه کې چې ور داخل شي دغه ضروري ده. انزال شوی او که نه وي، بیا الفاظ دیگر دومره کار شوی څومره باندې چې غسل واجبېږي. ښه جي. اتم ورسره دا ملګری کا وهما علی صفت الاحسان. هلکه ګورې دواړه په صفت د احساني. څه مطلب؟ د چا سره چې نکاح کړی ده دغه محروي ویند سره که نکاح کړی دا ټول شرایط که بالغ کی کنه محسن نه جوړیږي. کور پوهیږي کنه پی دا هم مسله ده. چا سره چې نکاح کړی دا بالغ وي، که ماشوم سره نکاح کړی و نه بالغ سره الګ کی کدا و واړه شرایط دي کنه محسن نه جوړیږي. په دې باب کې عاقل کله ونه سره نکاح کړی وي محسن نه جوړیږي، او که کافر سره نکاح کړی محسن نه جوړیږي. تاسو پیږئ کنه. همدغه شان را الټه کا یو ښځه حره بالغه عاقله مسلمانه نکاح هم کړي صحیح هم کړي دخول هم شوی، خو خاوني غلام دی، نو که دا ښځه زنا وکړي رجم به نه وي. خاوني ماشوم دی، خاوني لیونی دی، خاوني کافر دی، خو سره نکاح نه صحیح کېږي. نو دواړو کې دا شرایط ضروري دي. وهما على صفة الإحسان أي الصفات الستة الأول من الحرية إلى النكاح صحیح پورې کا دغه شرایط ضروري دي. لأنه لو دخل بالمنكوحة المملوكة أو الكافرة أو المجنونة أو السبية لا يكون محسنا لعدم تكامل النعمة. اصل کې چې کله نعمت کامل وي نو به سزا غټه راځي. نو دا ټول شرایط چې موجود شي کنه نو الله پاک په دمانی پورا انعام کړي دي. نه پس کدا زنا کوي نو د غټه سزا په کار د رجم. إذ التبع ينتفر عن صحبة المجنونة وقلما يرغب في السبية لقلة رغبتها، وكذا بالمملوكة حذرا عن رق الولد، وكذا نقل الألفة مع اختلاف وكذا تقل الألفة مع اختلاف الدين في الكافرة خلاف لأبي يوسف. والأصل قاعدة ووري في هذا أن كفران النعمة يتغلظ عند تكاملها وتكسرها. کفران نعمت دا کله غټیږي کله چې نعمت غټ وي زیات وي. ثم المعتبر في الوطي العلاج على وجه يوجب الغسل سواء انزل او لم ينزل. دا ویلو کنه مخکې راځي. اتم نمبر عنوان عدم الجمع بين عقوبتين. زموږ د حنابه بنسبت باندې په عقوباتو کې جمع نه کوو. داسې به نه کوو چې محسن لسل کوړی ورکو ورسره پکاونی مولو، دا جایز نه ده. کا حدیث کې تمن راغلی نبی علیہ السلام حضرت معاذ او غامیدیه هغه سره داسې نه وکړي. ولا یجمع فی المحسن بین الجلد والرجم.
دویمه مسله که یو غیر محسن که زنا وکړي سو کوړی به وکنه ورسره دا د حد حصہ نه ده چې اوس یو کال لپاره بارم وشړو ملک بدری کو دا د حد حصہ نه ده. امام شافعي رحمه الله وی دواړه بکو. نبی علیہ السلام فرمای البکر بالبکر جلد 100 ونفی سنه، یو کال به بارم شروع اصول کتابونو کې دي دا موږ ته وی بيدان نشه کولای دا خو په کتاب الله باندې زیادت دی. کتاب الله کې مطلق راغلی ازانیه والزانی فجلدوا كل واحد منهما 100 جلده، دې کې دا شته دی چې ورسره یو کال بارم وشاله. او مطلق توجه مقید کول دا نسخي صغرا او ناسخ به د منسوخ برابر وي او یا به اولاوي کبرا. او سره شي دا د نفي ولا مسله خبر واحد سره ثابته ده. نه کوس دلته موږ دا قید لګونو په خبر واحد باندې به قید ولګو زیادت به وکړو نسخ به وکړو، حالانکه خبر واحد دا نسخ نشي کولای. اصل کې د زیادت درې قسمه دي اصول کې دي. یو زیادت خالص نسخي او یو زیادت چې من وجه نسخ وي من وجه بیان وي او یو زیادت خالص بیان وي لکه د مجمل بیان کول لکه مسی مبارک من کو کنه خبر واحد معنی وي مساله ناسیته. نو چې کوم خالص نسخ دا صرف حدیث متواتر کول شي قرآنی کول شي د قرآن والا، او کم چې من وجه نسخ من وجه بیان وي دا خبر مشهور هم کول شي. موږ زه بځه وایو کنه خبر مشهور سره موږ زیادت تو خبر مشهور سره اګم چې البته خبر وای دي نشي کولای. اګم چې خالص بیان یې غدره ولا به کولای شي. وګورئ ولا يجمع في البكر بين الجلد والنفي. ها وليس امام کچري سیاستن زانیه یو کال لپاره بار شړی شپږ مې شر بار دوه کال لپاره هم صحیح ده. او دلیل دا دی چې عمر رضی الله تعالی عنہ یو کس وشړلو او هغه به مرتد شو نو به ویل بیر بار بزتوک بار نه شړم مکه زنا یې وکړه. نو که چېرې دا د حد حساب دا ویل شي چې بار به نه شړم حد عمر رضی الله تعالی عنہ په بار کې دا څوک ویل شي چې هغه حد ختم کو حد یې ختم کړ. وزيادة على مطلق النص نسخ لاندې قاعده لیکلې ده. خجين ولهذا قال علي كفى بالنفي فتنة وعمر نفى شخصا فارتد ولحق بدار الحرب فحلف أن لا ينفي بعده أبدا، وبهذا عرف أن نفيهم كان بطريق السياسة والتعزير هدايك منقش عندي. وقرأي إلا أن يرى الإمام ذلك مصلحة فيغربه على قدر ما يرى. قال مولانا دي ضروري. نهم نمبر مسئلہ اجراء الحد علی المریض والحامل. ومریض او حامله باندې به حد جاری کو څنګه بینو کچری یو مریض سړی زنا وکي او د حد رجم وي نو بس است د رجم کی بس اسې مریض دمه کو جمل شي. او کچری د حد کوړی وهل وي نو ترڅو چې روغ شوی نه وي هغه پورې به پکوړو نه وو د سینې چمل شي. نو خو مونږ ویلي حد زاجر دی مطلب بجول شي دا ټیک نه ده. وای دو مسالې به بیانې دي عنوان کې. وإن زن المريض حد الرجم رجم وإن كان حده الجلد لم يجلد حتى يبرأ. تر دې چې بری شي معنا مرض ختم شي لا يفضي الى الهلاك نشي. ولهذا اذا كان الحر شديدا او البرد شديدا کچره سخت یخنی و سخت ګرمي و انتظار بګی چې هغه ختم شي د سینې جمل شي. خجي دویمه مسله که حاملی خزي زنا وکړه ترڅو چې بچی نه شوی ترغه به نه حد کو لم تحد حتى تضع حملها. او کچری هدي جلد کوړی وي به نو که حد جلد نو ترڅو چې د نفاس نه نه وتی ترغه به نو ځکه نفاس پوری بیماری مریض باره کې مونږ ویلي مرض نه ختم شوی دی باره کې وایي نفاس نه ختم شوی. امام سی وی وان ابي حنیفه رحم الله يؤخر الى ان يستغني ولدها عنها. تاخير بکو ترڅو چې بچی د دین هم مستغنی شي. قال اذا لم يكن احد يقوم بتربيته کله چې د څوک نوی چې د ماشوم تربيت وکړي نو مور غریب هم ولوي امړ شي خاص کر د رجم په مسله کې. لان في التاخير صيانه الولد عن الزياء هدايه کې دغه شان دی او بده باندې فتوم د القول الراجح کې دي. خجي
فإذا زنت الحامل لم تحد حتى تضع حملها وإن كان حدها الجلد فحدث تعالى حتى تتعلى ترتفع من نفاس نوچت شي نفاس ختم شي. لسما مسألة التقادم بدون العذر يمنع الشهادة إلا في القذب. تقادم چې دی کنه بغیر د عذر دا شهادت ختمي قذب نه ختمي ځکه هلته حق العبد دی. بیا وورئ کچرې ګواهانو ګواهي لیټ کړله نو حد ورسره ختمیږي ځکه حد شبهاتو سره ساقطیږي. او ګواهي چې لیټ کړې ده نو اصل کې یو سړی چې څوک په بدۍ ویني کنه په زینای ویني نو دته دوه نیکۍ دي. یو دا چې پرده پرې راواچوي من ستر مسلمن ستره الله فی الدنیا والآخره او نو دام نیکی دا. او یو دا چې قاضي صاحب زینای کړی د حد په جاری کې چې نور خلک به د زینا نه کوي نو دام نیکی دا. نو یا به فورن زی دویم به اختیاري او که اوس لیټ شو او وخت پکې واوښتل اوس قاضي صاحب لورله قاضي صاحب زینای کړی دا نو دا اوله یو حسابه چې و نیکی هغه خپل کړی و ستر او اوس را له بل نیکی خپلې معلومیږي چې د سړي سره څه جنگ منګ راغلی دی دغه بوج اوس گواہی ورکوي تاول ول نور کوله تاسو پوه شئ دغه شنه هدايه کې لیکلي نو د چې کله صبر کوو نو معلومیږي اول نیکی خپل کړی ده پرده او اوس چې زمانه تیر شو اوس راځي قاضي صاحب زینای کړی ده نو معلومیږي دا څنګه ده چې دا دوی نیکی خپل کړله بلکې څه لانجه مانجه ور سره راغلی ده ځکه گواہی ورکوي انو شوبه پیدا شول حدود ور سره ساقطیږي. خیرم ده کنه خدا مسله چې ده کنه تقادم سره حد ساقطیږي دا هغه چې خالص د الله حق وي. کله چې پکې د بندم حق وي لکه حد قذف را روان دي نو هغه کې د بنده حق دی بنده حق په تقادم سره نه ساقطیږي. لکه درې میاشتې څلور میاشتې تیر شوي وي کنه او ګواهي ورکړه به هم حد قذف جاری کیږي. او اذا شهد الشهود اچھا یو مسله بعد شوله حیض خزي سره بچ کو نو هیڅ بیماری نه د ډاری کی حد کولای شي لأن الحیض ليس بمرض. واذا شهد الشهود بحد متقادم لم يمنعهم عن اقامته بعدهم. کدا وجه ډیر لري وو قاضي صاحب راتله بده مزل کې مېش لګیدلې و خو بس یو خبره ده یا نور څه وزرو کلیټ شو خیر دې ک به وزر لیټ شو بیلانجه ده. لم يمنعهم عن اقامته بعدهم عن الامام لم تقبل شهادتهم گواہی بین قبلیگی. والاصل لاندې لګلی اصل ان الحدود الخالصه حق الله تعالى ان الحدود الخالصه حق الله تعالى تبطل بالتقادم. باطلی کی په تقادم سره لازم د حناف مسلک دی الا في حد القذف خاصه. حد قذف کی بدای شنه کیږي ځکه دا حق العبد دی والتقادم غیر مانع فی حقوق العباد ثابته دلان دی. وسوال دا دی چې د زمانه به څومره تقادم څومره دی تاسو خبر پیږي کنه نو ثم حد التقادم سوق یوم میشتا کې یوم مش به عذر تیر شول او به گواہی ورکې نه بقبليږي. او دا امام ابو یوسف رحم الله امام محمد رحم الله نه نقل دي او څوک شپږ میشتې دي کله دې لیټ شول به نه قبليږي. امام طحاوی رحم الله دې ته اشاره کړې ده او امام صاحب نه نقل دي چې قاضي رائے ته به اسپارو والاول اصح صاحبانو قول اصح ده یوم شپور انتظار یوم شپور ټیم تر شوی گواہی نه دور کړی نه بقبليږي. کدی نه کم خیر دی وګورئ الا في حد القذف خاصه. یولسم نمبر عنوان كل معصيه لا حد فيه ففيها التعذير. ہر معصیت چې باقي کې حد نه وي نو به دې کې تعذير وي. ومن وطئ امرأة اجنبية فيما دون الفرج عذر. تعذير بیان رسو به امرا روان دیکھا انشاءاللہ کہ وہ بے قصوں کو دا بس سے کہیں